باروتو د خار نه باروتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه باروت سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته وی بچي اولې جاړې اثري ورته داسې وکته زکا کا لار لنډه وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څه لکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولې کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولې شما اوس سړی ته دا څه پته ده چې د امیر المؤمنین دی مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه ښځه ده او هغه بیماره ده او هغې ته درد زی لګېدلی دی بچی پیدا کېږي په دغه ټیم کې زه ور نږدې کېدی نشم او بله ښځه شته دی نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټرې وشته او نه مې د داینې وشته نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته راغله او خپله ښځه یې راپاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کېږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وایي عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر شو چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګزېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچي ته د میړه وراره وایي نن به د مزدور بچي ته د خان ښځه د هغه وراره وایي عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وایي چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سنت شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده په خدای قسم چې لوی کړی خدای زه یم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغی دعوا یې وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غورځولې ده مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه
امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناستے او امیر المومنین ولاړ دے وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده جواب وکا کني قیدوم دے امیر المومنین ورته وی چې دا پرناله ما ځکه غرزولې ده چې دې پرنالې کې وب بچرات له د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو ځکه ما وی چې دا پرناله غرزوا حضرت عباس ته وی چې استوایا حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو کده دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس په زما په دی وګو باندې خپې کېږي او دا پرناله په بیا په دې خپل ځای باندې ولګي امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار آغا حضرت عباس پوگو باندې سوري ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا عادل او انصاف دیته وای کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي نیمه شپه ده یو کور کې بڼبڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشوه یو کالوش عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته تمره پورې د خزه وخت لري دیش حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړي بیا سي او بیبي ته وي چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست یو غریبې خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازه تکې خو چې دې کې اسه نه چې څوک فریاد کوي سبب مان خدای تفوس کوي یو کور دې د مور او لور پکې جګړه ده مور وی پایو کې وبو اچوا لور وی حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو نه چو مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي لور وی مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خو د عمر خدای خو د نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره امیر المؤمنین له بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونی لاندې یو خزه پرتا ده کټوي اخدا په غریبان دی کانی پکې چولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او پجراشي
دا دې کټوه کې سمسې ولړي کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر ساعت عمر فاروق دا تماشا کوله. ورغه وی بیبي دا څه دي؟ دا ولې ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې دردوي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لیلوي. ورته وی بچ حل نو منی ویل نزنو خبر واوره دا درې می بچی دي زې مور ما نندره مورل د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دي. پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورل د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی. اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي ولې وی زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم. دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټکه یو ما نه تپوسو کی چې تا ته تکلیف دی. عمر فاروق تان چې دغه بوډۍ دا وی په منډه کور تراغه قجوري او ستوان اوړې راواغست چې ور رسیدو نره باران و بوډۍ مود شوی و اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډۍ مرا پاسولا ماشومان روټای په اخرولا پلمنه ورته خله پاک کړې. ورته وی بوډۍ هغه امیر المؤمنین زما و بوډۍ کپ قیامت کې ستا او استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه عمر مړ کې د نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دی خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته و نه وای. یو خدای اوس په تا دوړ دي مونږ کړی نه په درې مورد د جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سرا کوم خو چې سراته و نه وای خالی می پرېګ دې.